أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. سورة المرسلات ابتدا کی منگویلیو سورت کے اثبات د قیامت تے تخویب دے پکے منکرین الا مومنان الا پکے زیر و بشارت تے. ابتدا کے حالت د قیامت تی شواہد پیش کر لی پا قیامت باندے. ملائک دی یا بادونا و ہواگانی دی د قیامت او ابتدائی حالات ذکر کړه چې ستوري بخړ شي، د زینب لری شي، بے نور بشي، اسمان با اوچولی شي، اسمان با پرانستی شي، کولاو بشي، دروازې بشي، غرونه با والوزولی شي، رسولان با را جمع کړي شي. دغه ورځ کومه ورځ ده؟ او ورځ د قیامت ده، ورځ د فیصلې ده. فیصله به پکې کولی کېږي. نو څه خلک به وي چې هغې دپاره به هلاکتي او څه خلک به وي چې د هغې دپاره به خوشحالیاني. صورت کے زیادہ خبرہ چونکہ دا منکرینو دا قیامت و دا توحید منکرینو دا پیغمبر منکرینو مکذبینو نو لس پیرے دا حقی دا پارا وی ویل یومئذ للمکذبین. په دغه ورځ باندې د مکذبینو د پاره هلاکت دی، هلاکت دی، تباهی ده. یا ویل نومې یوه کنده ده په جهنم کې چې هغې ته بدیزي. تکذیب یې کړلی د قیامت. تخویف اخروی هم ذکر کړو. الم نهلک الاولین، مخکینی می تبا کړیو. اولنی خلق چې چا شرکو کو، تکذیبیو کو، نو ہلاک میں کړو. نو ورپسې نور میں پیدا کړو. پاغي کې هم خلق داسې راغله چې هغې هم هغه کارو کو، نو د هغې سره میم هغه چلو کو. دا ولی دا خلق مجرمانو نو زکا او د مجرمانو سره داسې منګه کو. دنیا کې هغې باندې عذاب راولو، آخرت کې خدای د هغې دپاره ویل یومئذ للمکذبین. و دنیا کې هم کله کله الله وی عذاب راولم، لکه مخکې مې راوستلي عذابونه. د خلکو ته د هم دا خبره معلومه دا سینا چې دی په دې خوشفهمۍ کې مبتلا شي چې څه نشتي. الله وی مخکینی مې تباه کړیو، هغې ورته په یادګیرنه کې پیش کړو. تخویف دنیوي ورته وی، هغې ورته ذکر کړ. وس دې آیاتونو کې دلایل پیش کړي. یو دلیل دا چې ما تاسو پیدا کړی یی، نو د سن میں پیدا کړی یی،
نو په کم ځای کې مې پیدا کړی یی نو څومره وخت یو تیر کړلی په دغه ځای کې الله وی اندازه مې کړله تقدیر مې کړلی مقررتیا مې کړله الله وی څنګه ښکلي موږ اندازه کوونکي یو څومره قدرت لرونکي یو د څه نه مې څه پیدا کړه بیام نه منې نو هلاکت دی درله ورپسې بل قسم دلیل پیش کړي علم نجعل الارض کفاتا ځمکه مې ګرځوله پورا ځمکه مې ګرځوله راجمع کوونکي ژوندي م راجمع کوي مړه م راجمع کوي ځمکه باندې څه ګرځي او څه پکې دننه ورننه وځي په دې ځمکه باندې چې ګورې دنګ دنګ غرونه دي او تاسو له مې اوبه درکړلي خوږې اوبه دي ډېرې اوبه دي بیا هم د الله نه منې نو هلاکت دی قیامت بیا حال ذکر کوي تخویف اخروی ذکر کوي ویلې کېږي به دغې خلکو ته ځئ دغې جهنم ته د جهنم بعضې حالات ذکر کوي سوری به یي خو سوری به څنګه یي درې خاښی به یي د درې خاښې سوری فایده نه کوي سوری به یي نو د څه شي به یي د لوګي سوری به یي نو د لوګي په سوري کې څه کوي هغه به څه فایده ورکي څه یخوالی به راولي نو د هغې تذکره کوي لا ظلیل ولا یغني من اللهب ور به څنګه یي انها ترمی بشرر بسری به گزاری بسری به څنګه یي د هغې بسری دي د هغې ذرات دي نو د هغې بسری به څنګه یي وایي کالقصر پشان د غټو غټو بنګلو پشان د ماڼو د کورونو په شان دی لکه څنګه چې کور دی دغسې د هغې یو بسری به یي دا بسری الوزي څنګه به رواني کانه جمالات صفر گویا کې اوښان دي زیړ اوښان دي بې مهاره اوښان دي خالي که د بنګلې په شانتي ووې نو هم ډېر غټ دي که اوښانو په شانتې وې نو بیا څه وړوکی شی خو نه دی اوښ غټ شی دی نو دغسې هغه بسري به یي دغسې به رواني خواره واره به رواني بیا هم چې نن دنیا کې چا د هغې نه یره ونه کړه نو ویل یومئذ للمکذبین قیامت په ورځ به راشي تپوس به ترې کولی کېږي خبرې به نشي کولی هلکه جواب ورکه جواب به نشي ورکولی دی به دا په دنیا کې هم دا خیال کوي سوچ کوي موږ له د عذر کولو موقع راکړی شي چې موږ خپل عذر بیان کو الله وی لا یوزن لهم اجازه به نه ورکولی کېږي عذر پیش کولو وخت نشتی وخت تیر شوی دی څه چې شوي دي شوي دي د عذر کولو د عذر د ویلو وخت نشتی عذر به قبلیږي نه نو بیا وی هلاکت دی دا کومه ورځ ده وی دا هغه ده که نه مخکې ویلي وو لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل دا هغه فیصلې ورځ ده که نو هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین تاسو به هم راجمع کو مخکې چې څومره خلک تیر شوي دي هغه به هم راجمع کو یوازې دا نه بلکې قیامته پورې چې څومره خلک دي پیدا کیږي پیدا کیږي وروستو قیامته پورې چې څومره راځي
دا به ټول را جمع کو. وس یو سړی وایي منګه خو احتجاج کو، راوزو میدان روډونو ته راوزو، لارو کوڅو ته راوزو، بهر ته راوزو. نو الله وایي فإن کان لکم کید فکیدون، څه چل ول د سره یې وکئ ځئ. چل ول به وکي نو څه به وشي؟ څه فایده به یي نه، ویل هلاکت ته ورله وایي. یومئذ للمکذبین، بیا ورپسې د مؤمنانو متقیانو د هغې دپاره بشارت دی، مجرمانو دپاره بیا به هلاکتي. آخر کې ترغیب دی قرآن ته. علم نخلقکم من ماء مهین، آیا نه پیدا کړي منګه تاسو د اوبو سپکونه. مخکې ورته بل نوم وی، کله ورته وی من منی یمنا، کله وی من نطفة اذا تمنا. نطفه نوم وی، کله د منی نوم وی. دلته کې وی من ماء مهین، دا هغه اوبو سپکونه. د سشي نه پیدای. علم نخلقکم من ماء مهین، آیا نه پیدا کړي منګه تاسو دا اوبو سپکونه. فجعلناه فی قرار مکین، نو ګرځولې منګه دې سړي لرا، دې سیند سر لرا فی قرار مکین، په هغه ځای مضبوط کې، په هغه ځای د ودرېدو کې، په هغه ځای د ایسارېدو کې. فجعلناه فی قرار مکین، ځای د دیره کېدو، ځای د ودرېدو، ځای د پاتې کېدو کې داسې ځای مضبوط دی. حالات راځي، مور باندې حالات راځي، دته اړو پته نه لګي. سمرئی الی قدر معلوم، د یوې اندازې معلومې پورې. اندازه چې دا ناغه معلومه ده د الله په نسبت باندې چې څومره به دی په دغې ځای کې. رحم کې به سمرئی، خلق وی په نوس باندې دی، په نوس باندې به سمرئی، څومره ورځې به یي، څو میاشتې به یي. الی قدر معلوم، د یوې اندازې معلومې پورې چې هغه د الله په نسبت باندې معلومه ده، ما او تا ته نه ده معلومه. کله به پیدا کیږي پته نه لګي، څومره وخت به دیږي پته نه لګي ما او تا ته. کله چې وخت نږدې شي نو کله کله پکې ډاکټرانی، طبیبانی، دایانی، نرسانی هغه پکې هم خطا شي. الی قدر معلوم، نیټه الله ته معلومه ده، بل چاته نه ده معلومه. فقدرنا، نو منګه اندازه کړله. فنعم القادرون، نو څومره ښکلي اندازه کوونکي یو منګه. فقدرنا، نو منګه قدرت والی یو، نو څومره ښکلي قدرت والی یو. الله وی قدرت ته، نو زما قدرت ته، د بل چا قدرتونه نشتی. طاقت ته، نو زما طاقت ته. الله یې منګه قدرت لرونکي یو. فنعم القادرون، نو څومره ښکلي قدرت لرونکي یو منګه. الله وی اندازه کوونکي یو، علم والی یو، نو څومره ښکلي علم والی یو منګه. ویل یومئذ للمکذبین، یو سړی د دغه اوبو سپکو نه پیدا دی، په دغه حال باندې پیدا دی، بیا وس انکار کوي. نو ویل هلاکت ته ورلا په دغه ورځ باندې د پاره د مکذبینو. علم نجعل الارض کفاتا، آیا نه د ګرځولې منګه ځمکه کفاتن راجمع کوونکي، آیا نه د ګرځولې منګه ځمکه پورا کافی، آیا نه د ګرځولې منګه د ځمکه دلیل د خلکو د پاره. احیاء و امواتا، هغه ژوندي دي او که مخکې مړه شوي دي.
یا را جمع کون کی دا د صد پارا احیان د ژوندو د پارا او د مړو د پارا دغه ژوندې دی او کمړی دی ته وای کم ځای کیای د ځمکې نه بهر ته تللی شي نه بهر نشي اوسېدی بهر نشي پاتې کېدی که لږ وخت دپاره یي به وابلوځي په هوا باندې واپس به بیا راځي د ځمکې ته که سپومۍ ته وخېږي نو بیا به راځي د ځمکې ته احیا و امواتا دریاب ته چې لاړ شي نو دریاب کې هم اگر چې دریاب په ځمکې باندې دی لیکن که دی وایي زه په ځمکه نیم نو هلته کې که په کشتۍ کې په دریاب باندې نو دا هم لږ وخت دپاره به همیشه دپاره په دغې کې نشي اوسېدی نو احیا و امواتا ژوندو لره او مړو لره د ژوندو دپاره او د مړو دپاره را جمع کوونکي دا ځمکه پوره ده دا ځمکه د ژوندو دپاره او د مړو دپاره څومره پکې تیر شوي دی او څومره راځي څوک پکې خښېږي دننه پکې نوځي او څوک پکې بهر ګرځي څوک پکې بهر ګرځي وجعلنا فیها رواسیا شامخاتن او ګرځولي موږ په دې کې په دې ځمکه کې دننه یې ورمنډلي ښه رواسیا درانه درانه غرونه دي شامخاتن دنګ دنګ دا غر چې دا له پاسه په سر باندې دی ښودی شی دسې دا مخکې رستو را روان دي مخکې م تېر شي دي والجبال اوتادا دا غرونه چې دا میخونه دي نو میخ کم ځای میخ په سر باندې خو نه پروت سر باندې پروت دی نو بیا خو پیدا نه کوي نه دا میخونه دي دا پکې دننه ورټکوالی شوي دي په دې ځمکه کې نو وجعلنا فیها رواسیا ګرځولې موږ په دې کې درانه درانه غرونه شامخاتن دنګ دنګ واسقیناکم ماء فراتا او اسکولې موږ په تاسو باندې اوبه خوږې اوبه دي الله رب العزت ښیي بعضې ځایونو کې چې لاړ شي او اوبه خولې ته واچې سړی وایي چې دا خو سم شوت دی ښه مالګه ده سړی خولې ته نشي اچولی غاښونه بیا بریښي داسې تروي سکل خو لا پرېږده سړی پې اودس کوي که نه اودس پې سړی نشي کولی خولې ته یې نشي اچولی زموږ د دې علاقې خلک چې عادت نه یې رواني کراچۍ ته ناڅاپه هلته کې په بعضې علاقو کې مانځه دپاره ودرېږي ګاډی هوټل ته ودرېږي نه هلته کې چې اوبه ګورئ جومات ته لاړ شي اوبه چې ګورئ نو خولې ته نشي اچولی د سکاک دپاره جدا اوبه دي او دغه په جومات کې دغه چلیږي دغه جدا اوبه دي سړی اسکی نشي الله یې ښی تا ته شکریه ادا کوې که نه ادا کوې نو واسقیناکم ماء فراتا اوس کولې موږ په تاسو باندې اسکو موږ په تاسو باندې اوبه خوږې ویل للمکذبین نو هلاکت ته د پاره د ویل هلاکت ته په دغه ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو خبره ونه منله الله یې ونه منو رسول یې ونه منو او قیامت یې ونه منو نو هلاکت ته ورله قیامت ورځ براشي وی به ورته چې ځئ چرته جهنم ته انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون زي لاړ شئ وی روان شئ زي الى ما هغه عذاب طرف ته كنتم به تكذبون چې تاسو د هغې تکذیب کاو قیامت یو نه منو نو جهنم یو نه منو جنت یو نه منو نو جهنم هغه عذاب چې هغې عذاب ته ځئ وس الى ما كنتم به تكذبون هغه څه ته چې تاسو د هغې تکذیب کاو انطلقوا لاړ شئ ځئ الى ظل هغه سوري ته هغه سوري طرف ته ځئ ذي ثلاث شعاب چې هغه درې خاښ واله دی درې څانګو واله دی بعضې څیزونه یي درې ګوټه د درې ګوټې شي سوری نه کم چې تکون دی د تکون په شان دی چې کم شی د هغې سوری نه
بعضی کتابونو کې بعضی راځي یو منشور وته وي ناغم دغسې درې ګوټې غونته کي یو طرف ته درې ګوټې بل طرف ته درې ګوټې دغسې وشي نو هغې سوری نه یو هغه ته مراد شو بل دی دغه ونه چې دا ونه راوخیږي نو هغه په دریو څانګو باندې تقسیم شي نو درې څانګې شي صرف نو چې دا درې واړه یو ځای نو دې سنه سوری خو که نه او چې درې خوخې شي نو درې خوخې بیا سوری نه ښه یو سوری هغه ته تللی بل هغه ته تللی نو بل هغه ته تللی نو فایده نه کوي چې دا درې واړه یو ځای کې نو څه فایده به وکړي څه ځای به سوری به جوړ کړي نو انطلقوا الی ظل لاړ شي هغه سوري طرف ته ذي ثلاث شعاب چې هغه درې خوخې دی هغه درې څانګو واله دی لا ظلیل چې نه به په هغې کې د هغې په خوا کې یا د هغې د لاندې به نه صحیح خوالی ولا یغني من اللهب او نه به څوک بچ کوي د شغلو نه د ګرمۍ نه د ګرمۍ نه به بچ کول نه کوي سوري لاندې سړی کیني سړی یخ شي دغه سوری خو سوری نه دی او که دغې لاندې کیني نو تا د ګرمۍ نه نشي بچ کولی د شغلو نه د اور نه دی نشي بچ کولی انها ترمی بشرر دغه شغلی چې دغه اور چې دی نو ترمی بشرر ولی با غزاری با بشررین خپلو ذراتو لرا خپلو بصرو لرا کل قصری پشان د بنگلو د بنگلو پشان دی داغي بصری بئی دل دی بصری منګوینو ور کې بازي بصری راوزی لکه معمولی واړه واړه شیزونه کله بازي وخت کې طبخه چې د ور نه لري کی په طبخه پورې شاته س بصری غون تنختی اگر رواني لاړ شي ورک شي ګړو بيزو بشان رواني سیر روان دی یو ختمیږي ختم شي بصری خو ختمیږي دا دومره واړه نری بصری دي دغه بصری به څومره دا به داسې کالقصر په شان د بنګلو به کانه جمالات صفر گویا کې دا بصری چې دي نو دا په شان د اوښانو دي صفرون زیړ سرنګي دي چې ګوره وتا د اوښانو په شان دي ته اوښان روان دي غټ شیزونه دي بعضې روان دي نو یو روان دی نو ورپسې بل روان دی نو ورپسې بل روان دی بعضې اوښان داسي چې په قطار باندې رواني یو خان دی چې ګورې نو قطار باندې رواني بعضې کانه جمالات صفر بعضې وایي گویا کې دا اوښان دي تور یا اوښان دي خالي ویل یومئذ للمکذبین نو هلاکت دی په دغه ورځ دپاره د مکذبینو هذا یوم لا ینطقون دی پوره کیږي نه دغه ځای باندې بس الم نخلقکم من ماء مهین آیا نه پیدا کړي موږ تاسو دغه اوبو سپکونه فجعلناه نو ګرځولې موږ دې اوبو لرا فی قرار مکین په هغه ځای د ودرېدو کې په ځای د پاتې کېدو کې قرار په ځای د پاتې کېدو کې مکین او دارنګې په ځای د پاتې کېدو مضبوط کې الی قدر معلوم پاغه الی قدر د یوې اندازې معلومې پورې د الله په نسبت باندې فقدرنا نو موږ اندازه کړله فنعم القادرون نو څنګه ښکلې اندازه لګونکي یو موږ ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ باندې دپاره د مکذبینو الم نجعل الارض کفاتا آیا نه ده ګرځولې موږ ځمکه راجمع کوونکي احیا او امواتا ژوندو لره او مړو لره وجعلنا فيها رواسي او ګرځولې موږ په دې کې درانه غرونه شامخات دنګ واسقیناکم ماء فراطا او سکولې موږ په تاسو باندې اوبه خوږې ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ باندې دپاره د مکذبینو انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون لاړ شئ هغه څه طرف ته چې تاسو د هغې تکذیب کاو تاسو به هغه دروغ ګڼل هغه شي طرف ته لاړ شئ
انطلقوا لاشه الى ظل غسوری طرف تا ذی ثلاث شعاب چاغه درې سانګ والده لا ظلیل ولا یغنی من اللهب نبا پاره کې یخوالی ولا یغنی من اللهب او نبا سړی بچکی د شغلونا د ګرمینا انها ترمی بشرر یقینا دا ور چې دا به گزاری بصر لرا کل قصر پشان د بنگلو کانه جمالات صبر گویا کې دا او خان دی خالی خالی یا او خان دی زیړ زیړ ویل یوم یذل المکذبین هلاکت په دا ورځ باندې د پاره تکذیب کوونکو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.